أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 59 اور 60 مطالعہ مجنن کو دے آیات کے چکم خبرہ مشکو نو ابتدا کے دا ذہن کے واچوئی چی ورست و درس کے یو لفظ ترشوئے و ہدن و رحمہ، یعنی یو طرف تا دا قرآن دے تاسو رہنمائی گئی، یہ چشی رہنمائی گئی دے حق لیارے، سیدھا لیارے، اتاسو دے فائدے لیارے، اتاسو دے سکون لیارے، اتاسو دے اتحاد اور دے اتفاق اور دے کامیابی دنیا کے ہوم، صرف دے آخرت خبر ہے نا، دنیا کے ہوم اتاسو رہنمائی گئی چیرہ دنیا کی کامیاب معاشرہ چتنگی جوڑی جی دے غیر تاسو تا رہنمائی گئی ورحمہ او داغ رہنمائی در اصل رحمت تا تاسو دے پر خوچا دے پر دا للمؤمنین اغو مؤمنین دے پر دا کمو دے پر دا چا آغا دے خپل دے زرب مارینے چا کم مجھا ذکر کڑے ہو آغا دے دا قرآن یو نصیت پا ذریعہ سرا نصیت پا حیثیت سرے قبول کی وغیر سر خپلا اصلاح ہوگی. اللہ دی مجھتے توفیق راکی. لہذا نن پا آیات کے فرمائی قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ویا ارائیتو ما انزل اللہ، تاسو لوگوں نے غور کرے، تاسو لوگوں نے فکر ہو گئی ما انزل اللہ لکم من رزق، چی تاسو بندی اللہ چی خپل طرفنا نزل کرے دا کم رزق، یعنی تاسو پا دیکھ غور ہو گئی لوگوں نے کم رزق چی اللہ تاسو تا نزل کرے دا فجعلتم منہ حراما و حلالا، اس دلتا لشغو نے دے رزق پا معاملی کے زان پا یونے دا چی دے رزق چیشی دی اردو زبان کے رزق یائی خوراک شاکتا عموماً معروف تا دا کلا چی دے رزق خبر راشی مجھا عام طور مندی چار اللہ رزق رکھائی نو رزق نہیں مجھا اٹومیٹیکلی ذہن دائیو چی کانا پینا ملوی جرتا. اچھا دا سی و غلطی دا چی اردو زبان و دے عربی زبان رزق کے فرق دا. اردو زبان کے خو رزق یقیناً دغی تیائی چہرہ کانا پینا سنگی دا چشے خوری سنگی سے چیتنا انتظام کہے میں مجھے اللہ رزق رکھائی یعنی کانا پینا رکھائی، خو عربی کی دا سے ندا دی اردو زبان رزق مجھا نا غلطی کی جیدہ غلطی عام خلق چی ندی خبر آغای ہم کئی عوام ہم کئی اور انتہائی معذرت سرا علماء ہم پدے کے شامل دی ذکر چی عموماً دا تمام معاملات دی رزق مجھا دی عربی زبان کے ہم چیتا روستی دا دسترخان تا مرا گردہ کری دا چیرہ پلیٹ کے چکم شاید دے بندے بسی مجھا فقی زغیری چی دا حلال دا و دا حرام دا وغی کی مجھا یقیناً دیر احتیاط ہم کو، حالانکہ عربی کی رزق دیتا نہیں ہے. عربی کی رزق چی دا آغا دکانی پینی تا ہم یای، آغا جمع تا ہم یای چی کم جمع تا استعمال ہے، آغا اولاد تا ہم یای، یعنی اکثر و بیشتر قرآن کے چی الفاظ رتی نو آغی بندی با تخپل غور ہوکے. یو مشہور دعا دا آغا مشخلو چی ہر سڑی تا تقریباً آغا یاد دا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع، یہ معنی صدا چی اے اللہ ما بندی حق واضح کا، حق واضح کا، دا یو دعا دا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. و اکثر خلق وڑی اللہم ارنا الحق
اللهم ارنا الحق حقا، یعنی اے ربا موږ باندې ته حق واضح کا، ارنا رته وشیا واضح کرتا ورزقنا اتباع، او موږ ته توفیق راکای دی خبرې چې دی هغه حق اتباع وکړو. نو دلته خو رزق خبره نه راغله پکې، اکانی ویني خبره خو نه ده، ورزقنا او دی موږ اتباع وشي، دی موږ اتباع وکړو دی هغه حق چې کوم تا موږ ته نازل کړی ده. نو دلته رزق معنا دا واضح شه. عربی کې بل نه چې کله محاوره د چا په باره کې ذکر کیږي نو هغه دی رزق علم، یعنی پلنکی سړي ته رزق علم، هغه ته الله تعالی ډېر رزق ورکړ، نه ډېر علم ورکړی ده. رزق علم چې هغه ته علم ورکړی ده. نو موږ نه غلطي دا کېږي چې موږ د رزق معامله چې ده دا موږ دسترخوان کې راګرده کړي ده، د اردو په معنی کې مخصص ده. حالانکه عربی کې رزق کله خبره چې رزي هغه د تمام شیونه دي، اتا کانا پینا، اتا استعمال تمام شیونه، اتا مستفید کېږي چې شي ناغینا ته کومه طور طریقه کوي تا ته الله تعالی څه هم در کړي دي، مال یې در کړی، اولاد یې در کړی، خاندان یې در کړی، دا اقتدار یې در کړی، اختیارات یې در کړي، نما یې در کړی، دا علم یې در کړی، دا تمام شیونه دی کې د دې باندې احاطه کوي، یعنی دا تمام شیونه په دې کې رګړ دي په دغه رزق کې. الله تعالی د دغه رزق خبره کوي. اچھا دلته غلطي به موږ نه دا وشي کیږي، مو چې کومه غلطي موږ کړې دغه نتیجه سره وتی، دغه نتیجه دار وتی چې رزق کې هم ډېر احتیاط کوو چې سور خوښه چې کنه حرام ده، سور خوښه حرام ده، خو مګر د هغه کچکی خوښه خروج هغه غلا شوی ده، ځکه چې هغه کې موږ یو چې به فکر حلاله ده شریعت ور باندې به سبا شو کچکای ده اوس که دې څړته وشي دا چېته نه راغله ده، دا کچکای په رشوت خستل شوی ده حرام ده، د باندې دې څومره کلمې یایا اوس ویلې چې دغه خو شایق رشوت خو موږ رزق کې راوستی نه، اختیارات موږ رزق کې راوستی نه، اوس سور خوښه خو حرامه ده، خو مګر د شرابو لایسنس چې کومې دي موږ معاشرې کې جري کېږي او چېرته نه جري کېږي هغه ځای باندې موږ خاموش یو، هغې ته موږ توجه نشته. سور خوښه خو حرامه ده، خو هغه پارلیمنټ خبره به کوي، هلته کې بیلونه پرو په لرزې شی سود د پره یو کثیر تعداد باندې بیلونه و پیسې کېږي، دا به سود مت کېږي. د مسلمانانو په بل کې د مسلمانانو خزانې نه د مسلمانانو چې کم د تهجد گزار دي، کم چې دا ټول د علمي خلک چې دي نه د عبادت والا خلک دي، د منځ گزاره خلک چې دي د ټیکسونه ورکوي، هغې باندې خزانه جمع کېږي، هغې خزانې نه باقاعده دا عالم هم ورکوي، جاهل هم ورکوي، عوام هم ورکوي، هغې نه باقاعده تا مت کې ته سود کاروبار کوې لګیا یې ته یا که نه کومه پیسه چې ته صبح او شام استعمالوې هغې باندې شیونه خلې هغه حرامه ده، هغه د سود په بنیاد باندې لکه زیات چې پیلاو شي بیا ډېر شیونه پکې رسي. نو دا تمام شیونه موږ غلطي ځکه کوو چې دې ته موږ نظیر ویلی نشته چې موږ خو ټوله فقه حلال او حرام دغه ځای راګرد کړي دي چې بس کچکي غوښه حلاله ده او د سور غوښه چې ده هغه حرامه ده. دلته الله فجعلتم منه حراما وحلالا، تاسو هغه رزق کې چې تمام څه مو در کېږي څه شیونه للوئ ځنه شیونه حراموئ، ته دی مرضي ده جناب بس ټیک شه که نه موږ منظور کو ټولو منظور کو چې شراب لایسنس جری شو، دی منظوري ورکړه چې یاره ناچ ګانو والې ته به د کالې موږ دمره ایوارډ ورکوو، ایوارډ جیب نه نه ورکوي، هغه مال وي د هغوی ته خاص وظیفه ورکوي، حصونې هرونه ورته ورچوي، یو ایوارډ د پاکستان طرف نه به ټول عمر هغه ته پیسې میلویږي، تا خزانې نه ویلې چې هغه ډېر بهترین ډانس کړی ده، ډېر بهترینې ګانې یې لیډ بهترین فلمونه یې جوړ کړي دي چې هغې کې تمامه بېحیي موجوده وه، دا د تاک نږدې و ته ته نه خاموش یې ځکه چې خو تا خو رزق صرف دسترخوان و پلیټ ته راګرد کړی ده. نو دا خبره دلته کېږي فجعلتم. اوس سرته آیات ما ویلې تاسو سټارټ کې کړی چې که هغې باندې سوچ وکړي الله یایي چې د قرآن تا ته هدا د تا رهنمایي ده، خو که ته پوه شې فلیفرحو په ده باندې خوشحالي مناو کا، دا هغه رهنمایي ده چې تا ته میلاو ده د الله طرف نه، ورنه معاشرو سره نورو مذاهبو سره یا نورو سره یا انسانان هغه رهنمایي ورکه کړي ده، هغه نن بټکته هوه په لیارې کې په صحرا کې لګیا ده ګرځي، او اصل حق اصل لیار هغه ته نه میلویږي د زندګۍ. ګورې نه موږ ګورو اکثر خلک ډېره لویه ترقي وکړي ده،
کم چې بدکاره خلک دي یا کم چې دی هغه ولې دي اکثر موږ واورو چې هغه خودکشي وکړه ویلې چې هغه دنیا هر شي هغه ته میلاو شي هر عیشي هغه وکړي خو زړه سکون نه میلاویږي هغه تلاش کوي چې سکون چېرته هغه سکون چېرته ده چېرته نه ده هغه د دغه قرآن نه ده اوس د څرنګې ده دا د هغې قوانینو باندې هسې نه ده چې قرآن بس جیب کې ګرځوه دا ته سکون میلاو شي او ټیک ته د هغې اثرات شته مګر داسې نه ده قرآن دغې ته نه و راغلی فجعلتم منه حراما وحلالا آیا دغې نه تاسو ځنه حلال کوئ ځنه څه مو چې مرضي وي ځان ته لیر جوړه کړئ چې بس ټیک چې یاره اوس زه به رشوت خامخا اخلم یاره ما تنخوا کړه ما د بچي مو ډېر دي او ما ته بله طریقه نشته ده یعنی اچھا خاصه ما په خپله لیدلي چې اچھا حافظ قرآن دي په دغو ادارو کې ناست دي ټیک ټاک خلي ټیک ټاک رشوتونه خلي کل حد باندې خلي هغو سره محسوسه یې نه چې دا حرام ده دا زه تا کار کوم ها داسې ډېر کارونه چې هغه دي هغه دغې په دغه رشوت باندې دی خګي او په هغې باندې بیا دی قربانۍ کوي دغه رشوت پیسه جمع کړي کرپشن پیسه جمع کړي حرامه پیسه جمع کړي بیا عمرې او حجونه پې کوي بیا معاشره ټول دی چې حاجي صاحب ویلې چې معاشره ته پته نشته که نه چې دې تر دا دغه شي کې ده چې ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا کوم رزق چې ما تا ته نزل کړی ده په هغې کې تا سره څه اختیار کړی ته خپل اختیار هسې ولګي ځنه حلال کوي او ځنه حرام کوي قل ای نبي صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه الله اذن لکم آیا الله تاسو ته دې اجازت در کړې ده تا سره څه نشته تا سره څه لیکل شته چې ته وایې چې الله خو که نه یې ده در کړې ام علی الله تفترون نو آیا ته به په الله باندې درویغ رتړې چېرې الله به دنیا جوړه کړې ده اوس ما سره ده لیبرل مسلمان دي که نه دا یې بس مونځ او داس کوه سور غوښې نه ځان ساته او مطلب دا چې بس نور خو کوه چې څه کوې او نور خو الله تعالی تا ته خپله لیر دیر کړي دی چې کوم شاید تا ګټې کې وي هغه دلته انسان آزاد ده دا چې یې که نه چې انسان آزاد ده اما مرضي ده دا مرضي میری جان میرا جسم میرا مرضی دا یو تحریک چلو دا وسن چلی جی په دغه تا په مسلمان معاشره کې چلی جی دغه حاجیانی وی هغه کې عمره ولاندي او کې بددګاری دي خو هغه پوی نه دی په دې خبره غلطی کړي ام علی الله تفتر تاسو الله بندروي وما ظن الذين يتيفترون آیا اوس چې دا کوم د الله باندې دا درويختړي چې الله تعالی انسان پیدا کو آزاد پرې شو بس هغه ته نور رهنمایي نشته لکه قرآني چې خدان دا تاسو رهنمایي دي پر ما قرآن دې سره دنه به رهنمایي کوي ایمان پرې رړی په د بنیاد باندې تا معاشرتي قوانین تا معاشي قوانین تا سیاسي قوانین تا اخلاقي قوانین تا تمام قوانین به دغه قانون دغه قرآن په مطابق جوړیږي د دې لپاره مو دغه کولی اوس ته یې چې نه زه خو دلته آزاد دی زه چې کم قانون جوړوم هغه کې زه آزاد یم ما نه څوک پوښتنه به نه کوي دا زه خو زه ګورم به چې معاشره کم طرف ته روان ده معاشره څه شی غواړي زه به هغه ته کوم هغه نمونه قوانین به جوړوم په هغې نمونې به زه چلیږم یا وغیر فرد وي یا اجتماعي معاشره وي وما ظن الذین یې چې آیا دا غی چې کړی یفترون علی الله الکذبه یو درویغو باندې الله طرف ته دا خبره چی چې یاره الله موږ آزاد پرېښو دا الله انسان آزاد نه ده پرېښی الله تعالی انسان ته قوانین رستولی دي حدود یې رستولی دي هر شي کې هر معاملې کې لہذا تا نه به د دې پوښتنه کېږي نو الله یې چې آیا دوی دا غور کړی دوی ګمان کوي چې دوی سره به څه معامله کېږي یوم القیامه چې ته سوچ یې کړی ده چې دوی سره به معاملات څه شي ان الله لذو فضل علی الناس یقینا الله خو ډېر مهربان ده خو دا هغه مهرباني نه ده چې اوس چې څه کوه هغه به مهربان او خلاص شو دلته د مهربانۍ مقصد دا ده چې د دومره الله مهرباني چې تا ته هدن و رحمه تا ته هدایت رهنمایي رسولې ده د قرآن په شکل باندې ولکن اکثرهم لا یشکرون مګر اکثر خلک چې دا هغه شکر نه ادا کوي زه شکر کوم یو هغه شکر نه ده چې اوس زه شو وخورم وڅښم وایم چې الحمدلله دا هغه شکر نه ده دا هغه شکر ده چې ته کوم خورې چې وایې چې یاره دا ټیک دي حلال دي او که نه دي کوم چې استعمالوي دا حلال دي او که نه دي کوم طور طریقه کومه خبره چې کوې کومه خبره ګورې کومه خبره اورې کوم څه کوې کوم څه معاملات کوې دا ګورې چې دا ټیک دي او که نه دي شکر دې ته یې هغې باندې ټیک لارې باندې روان وي هغه شکر ده خولې نه خو یې که نه چې الحمدلله او کوار رشوتونه خلا رشوت باندې وایي چې الحمدلله الله دې موږ ته سمجھ راکړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین